فواد چودھری د عمران خان حواله سره ویلي دي چې عمران خان نشه مخکې نه کوله او اوس هم نه کوي. فواد چودھری نه په یو انټرویو کې دا پوښتنه وشوه چې آیا عمران خان نشه کوله، نو فواد چودھری ولې یو ډېر زبردست بیان جواب ورکړی دی. فواد چودھری د پی ټی آی مخکې د پی ټی آی سړی نو بیا پی ټی آی ته راوړېدو. پی ټی آی یو غټ لیډر و، پی ټی آی دله ډېر غټ ریسپیکټ ورکړی، ډېر غټ سیټي ورکړی، خو بیا چې کله په عمران خان باندې سخت وخت راغو نو دوی هم پریس کانفرنس کړی او عمران خان سره خپلې لارې جدا کړې وي جي. خو اوس یو ځل بیا د عمران خان په فیور کې بیانات جاری کوي. دې نه مخکې هم د عمران خان په حق کې یو غټ بیان جاری کړی چې عمران خان یو ډېر ساده سړی دی. عمران خان د سادګۍ زندگی تیروله. عمران خان چېرته د حکومت چې کومې اساسي دي هغه غلط نه دي استعمال کړي، د حکومت مراعات عمران خان غلط نه دي استعمال کړي. د عمران خان په فیور کې د اوس ریسنټلی ډېر ښکلي بیانات جاری کړي دي. نو اوس فواد چودھری یو بل بیان د عمران خان په حق کې جاری کړی دی. دی وایي چې مالا یو غټ سړی وي، مجھے ایک بڑے بندے نے کہا، بڑا بندہ مطلب د حکومت هم کېدی شي او د اسټابلیشمنټ هم کېدی شي، چې عمران خان نشه کرتا ہے، چې عمران خان نشه کوي. نو ما ورته ووایي ظالمه د خدای نه یره وکړه، اخو یو داسې سړی دی چې هغه ویټ پهن کر، هغه به داسې خپل ملا ته په ځان باندې وزن راواچولو او د نتیاګلي په غرونو باندې بخاتو، لکه هغه د فټنس لیولو د هغه، او هغه تاسو وایي چې هغه نشه کوي. هغه خو د اس اس جی کمانډو هم شاته کړي وو، نو څنګه هغه نشه کوي؟ یو نشهي سړی دومره هارډ مطلب ایکسرسایز یا دومره هارډ هغه مطلب نشي کولی، څنګه به عمران خان کوله؟ لکه فواد چودھری وایي چې عمران خان به په ځان باندې وزن هم راواچلو او د نتیاګلي په غرونو باندې بخاتو، لکه هغه فټنس لیول دومره فټ و، هغه به دومره ټف ایکسرسایز کولو چې هغه به ډېر زر تکاوېدو هم نه. او تاسو وایي چې هغه نشه کوي، نو یو نشهي سړی نه دومره غټ ایکسرسایز کولی شي او نه د هغه دغه رنګ فټنس هغه مینټین ساتلی شي. څنګه به چې عمران خان خپل فټنس مینټین ساتلی او ساتلی دی. د عمران خان په عمر کې تاسو ډېر خلک وګورئ چې هغه مکمل ختم وي، بس هغه ګرځېدی هم نشي. عمران خان 70 پلس دی جي، د هغه عمر دا وخت 70 پلس دی. نو ښکاره خبره ده چې هغه ځان دومره فټ ساتلی، نو د هغې دپاره به د ځان دومره فټ ساتلو دپاره به هغه سخت ایکسرسایزونه کړي وي. نو عمران خان چې کوم دی هغه ریسنټلی دا شکایت هم کړو چې مالا په جیل کې چې کوم د ما ایکسرسایز مشین دی یعنی مالا پرووایډ کړی شي، خو حکومت چې کوم دی هغه مشینان چې کوم دی عمران خان ته پرووایډ نه کړل جي. ځکه ډېر داسې خبرې دي چې هغه عمران خان ته هغه سهولت په جیل کې نه ورکړل کېږي. نو فواد چودھری د عمران خان په حق کې غړ غړ بیانونه شروع کړي دي. کېدای شي فواد چودھری ته هم پته لګېدلې چې کېدای شي راتلونکي وخت کې یو ځل بیا د عمران خان دور راشي او دغه دور کې مالا یو ځل بیا یو غټه عہده یو غټ سیټ میلو شي جي. چونکې دا فواد چودھری څه ټایم دی د عمران خان خلاف د سټیټمنټس هم راغلي دي، د عمران خان خلاف هم د بیانات راغلي دي. خو اوس چې کوم د بیانات راځي هغه ټوټلی د عمران خان په فیور کې وي او د عمران خان په حق کې وي چې ټوټلی پکې د عمران خان سایډ اغشتلی وي. خیر دا د فواد چودھری حواله سره په دې ویډیو کې اپډیټ شو. د دې حواله سره د تاسو سره د تاسو خپل قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ.